إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل. زمنگو ستاسو خکل محبوب رہنما آقای نامدار فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا د نبوت اعلان اکو نو خلق با پا مختلفو طریقو سرا داغی مخالفت کو. یو من جمله د هغې نه داو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به مختلف قسمه سوالونه کو. د یهودیانو یو پیرا مشرکانو ته ووی د مکې معظمې چې کوم بت پرست و هغې ته ووی وی تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا تپوسو کې چې دا اصحاب کهف څوک او دا روح څه شی دی او دکه شان سلطان ذوالقرنین دا څوک. دې باره کې بیا اوږده دغه د ذوالقرنین واقع هم قرآن کې چې کوم عیسی ضرورت دی ورته هغه پکې شته. دکه شان د روح باره کې الله یقول الروح من امر ربی او اصحاب کهف سورت کهف مکمل سورت تی چې د آیات تی ماوی دا را نازل شو. خداغین مخی چې دا را نازل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی سوالو کو نو دا معمول مطابق چون کی جبرائیل امین علیه السلام به رسول الله صلی الله علیه وسلم له تشریف راوړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې سبا به درته ویم هغې ته وي. هغې سوال وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل سبا به درته جواب درکم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا ایر شو که الله وغواړي یا انشاء الله تعالی دا تیر شو. نو د هغې د وجې مفسرین لیکي علامه اماد الدین ابن کثیر رحمه الله غلی کی چې 15 ورځې وحی بند شو. په سبا مشرکان را ورته سه موږ چې کوم سوالونه کړو دا هغه څه جواب را رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې وحی نه درا دویم راځرال سیب وحی سو جواب راغلی دی کنه نه وحی نه درا پدری مرز سلورما بس بیا ټټو به شروع کړو چې او دی لازان ته پیغمبر وي زمونږ دا سوالونه جوړ ډیر ګران دي ښا زمونږ دا خبرې جوړ ډیرې دغې چې د سره جواب هم نشته داسې سوالونه هم ته الله دې پیره کړی دي او کله به وي وای دا دنه جوړ اوس خدای خبر دی ښا الله دې خبرې جوړ فرشتہ ولا ناراضي نو الله صورت را نازل دا آیاتونه را نازل کړ. الله وای ولا تقولن لشیء تموایا هرگز موایا فباردا یوسس کی انی فاعل ذلک غدا چې یقینا زدی لرکون کی ما سبا دا سموي چې بس چانه سوالو کو خبره درته دی بس سبا بدل او بش دا بشي هغه بش دا سمو الا ان یشاء الله مگر داسی وای ک چرتا او غختل الله کله او غواړي نو داسی وو نو خبره زمون فان شاء الله کده منګه زمون یو عالم دی
هغه وای یو کس هندو ما سره لګیا وي ما ته اوس پته نشته وای ما ته وای چې انشاء او د هندوستان وای ما ته وای چې ان شاء الله ایسا ہو جائے گا ان شاء الله ایسا بس لګیا ور خبر سره ان شاء الله او ماشاء الله ان شاء الله ماشاء الله وای ما ټیک ته بس وی بیا ورته وی چې یی دا کمزل سوکه وی راته وی چې د استاد بیانات اورم د هندوستان نه ملاقات دراغلم خو یم هندو وی مورته جاله کته خطش اره خبر سره ان شاء الله ماشاء الله ان شاء الله ماشاء الله وی ما ته وی چې استاد مسلمانان او خاص کر بیا پاکستان ولله اره خبر سره ان شاء الله عربو ولله سيزونه ای ډیر زیات عربيان د دې خیال ساتي نو وی ما ورته وی چې امام ورته څو خاندې مو ته چې ان شاء الله ته مسلمان شو خدای به مسلمان کی نو خبره دا چې هندو او ډاکټر شیر علي شاه رحمه الله به فرمایي وی موږ سره په کوړی کې په یو محله کې به هندوانو ناغي ته به د اخري سورتونه ملسیاد او بعضو ته به بګي سورت یاسین یا سوره رحمان هم یاد موږ یې له کولونه ورته څه کوي نو وی الا ان یشاء الله مگر چې او غواړي الله نو دې کلمه کې موږ ته اشاره ده چې بابا سکار کې مثال په تور چا سره واده کې چې لکه سبب وضو په خورته مردان ته وضو بس پښتانه وی که خیر وی دغه مطلب ده ان شاء الله که خیر وی خو لګه پکې زیاتیو کا زیادت پکې راواله وې که الله وغوښتو که پښتو کې وی یا ان شاء الله الرحمن وغير الکه سبب د پلانکی ته پوس لزو و ان شاء الله الکه سبب پلانکی کار کو و ان شاء الله په حدیث هم عمل لاغي په قران هم عمل لاغي او خدای پاک دې کار کې برکت هم اچي ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن حدیث کې راځي حضرت داؤد علیہ امام غزالی رحمه الله لیکلی حضرت داؤد علیہ السلام ته الله وحی وکړه وی اے داؤد علیہ السلام یو د بنده اراده وی او یو د الله اراده وی یو د بنده اراده وی یو الله نو دا بنده ډیر سيزونه غواړي مثال بتاور یو کس څوک دا غواړي چې زما زوی وفات شي څوک وایي چې زما پلار دی وفات شي څوک وایي چې زما کور والا دی وفات شي خدا نه غواړي اوس الله غواړي چې دا د وفات شي نو څوک بیا یې څه کولی شي سم نشي کولی یا ته ډیر کارونه کول غواړي تا اراده غټه ورته کړي زبدا کوم هغه کار خلاصه کې چې داغي قدم دیم نه یغشت دی خو اسرائیل علیه السلام راشي او روح دلل شي نو دا بنده مې راځي وي زمام کو چې کم زسه غواړم نو هغه بکی نو الله وی الا ان یشاء الله هغه چې وغواړي الله رب العزت نو د دې وجه هر کار کې چې من غواړو چې دا کار په خیر او برکت سره وشي دې کې د برکت راشي او د پاسانتیا سره وشي نو پکې وای ان شاء الله الله دې توفیق راکړي منګه خبرې ډېرې کیسې پیسې نه کو چې د معاشري سره کمی لګي په آدابو کې چې موږ اسلامي آداب زده کو بنیاد زده کو بس دا ډېره غټه خبره دا څنګه نرس سره زوځي مثال بتاور موږ چې دا څوک ورته بازو علاقو ولا انتروشي وي او څوک ورته انټوشي وي او څوک ورته سوي څوک ورته فرنجي وي دا بعض قبایل والا موږ یو کو نو بس غلی پاتې شو حالانکه حدیث کې راځي ته فورن وای الحمدلله عرب والا پدې کې ډېر خو ابا درته کته نه وي هغه درته یادې شابه الحمدلله چې کوم کارونه د چا خوي خي یادو چې بده وي او د هغه بدو څوک تقلید کوي امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې کوم کارونه داسې وي چې هغه خراب وي پچا کی وي او ته یادوي د غیبت لپاره د بدی لپاره نو دا ټیک نه دی دا نه دی کول دا ګناه را تاسو ټول ته پته هو که یو کس داسې وي چې باغ کې یو غلط کار دی او خلک هغه پسې روانيږي چې بای دا پلانکی سیب دی دا ډنګری سیب دی یا دا د دې کام سر دی دا د پلانکی کام سر دی او خلک داغه تابعداري کوي او غلط کار پکې دی
نو کو بیا ته صاحب د منصب چې صاحب د منصب یو ستا خبره دای چې خپلم په علمي تور سنباله نو پکار دا چې د دغه غلطي کول عاملانو کې چې بای دا غلطي ده دې پسې مزه نو صحیح خبره د صحیح کار به د ارچا چې دین او غوای ارزه کې چې بای پلان کې دا ښه کار الله دې مونږ کې ښه کارونه پیدا کړي دغه شان قران کې الله یو بل واقعا ذکر کوي د یو باغ والا قران کې الله ذکر کوي الله وای یو بندو د عیسی علیه السلام نه پس دا شوی تواریخ والا دا هغه یو باغ نو چې کله به باغ رو رسید نو هغه به درې سیک یو به ځان له ساتلا یو به باغی باندې خرچه مرچه چې په باغ به کمرات له یو به خپلوان غریبانان وغیرہ دی له بدای سکړه دا یو ښه طریقه د بدا کوله بازو بچور به وی چیر د دې سکه پلار کړه منغو کو تکلیف منغو کو په مفتو کې غریبانان غرض لراون شي چې میوه کټ کو دی پکې غلم ور کې بلا شي خیر وخت روانو دای حسن چلی د پکې وس چې کله پلار وفات شو نو دی بچو خپلو کې صلاح وکړه درمیانه پکې لکسم خیر الامور اوسطها هغه ورته وی چې الګه د سیو کې چې مطلب هغه لګ منی کولو په طریقه باندې خو خیر دی وی چې نه کدا په پلان کې ټیم کې دا باغ منګ چیرې می ورا شکو هم به غریبانان راځي که په پلان کې ټیم کې کو هم به غریبانان راځي دا څه به وکړو چې سبا به وختي چې خلک را پاسي چې منګل ته په باغ کیو بس منګ به دا میوه راو شکو چې خلک ترسو خبرې کې منګ به میوه راغونډې کړ فدی سلارا فدی باندې د دې سلارا چې کله سلارا لاله او دی پاکی قرآن وی چې دی پاکی داونوی مگر چې اوغواړي الله داونوی چې الله اوغواړي یو هو اراده اسم نیت دی هو خراب شو او ورسری دامونوی چې الله اوغواړي نو چې د ساری کله باغ تلاړل نو چې باغ لورسید نو باغ ولا خدای پاک داسې په بل اړولیو چې خپل باغ ته ولاند یو بل ته وی چې دا زمونږ باغ دی او کنه دی دا زمونږ زمکه داو کنه دا نو چې لګي دماغ زیل راغله الله قران وای کنه بیا وای چې باغ مکه دی لار هغه دا زه هم هغه دی خو درمیانه ورته چې ما درته نه ویلې چې دا سمکه نو قران سره د نورو تعبیراتو چا کوي خو یو خبره پکې دا کوي چې دی دا نو ویلې چې الله وغواړي نو د دې وجه چې کله تا ته کار راځي او ته کار غواړې چې بای دا پلان کې کار دی سبا بکوم بل رز بکوم یا تپس بکوم واده بکوم زبا سعودی ته زم دوبه ته بزم ډیوټي له بزم نوکرې له بزم دا مورو پلار خواله بزم کور ته بزم د بچو خواله بزم تپوس له بزم دی له بزم از جال هر څه چیزی په دې خو سکیږي نه وای ان شاء الله کله وخت الله دې توفیق راکړي ګورا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شي یو نوم دی حبیب الله څه شي حبیب الله د الله محبوب د الله محبوب هغه ان شاء الله نو نو خدای پاک 15 سورې وਹੀ بند کړله 15 سورې نو د زړه غواره ها اسنه چې په خلی سره او بیا حرام کار دا او دک شان چې د دین کار نه وي یعنی د دین کار مطلب چې د دنیا کار وي ته به هم صحیح ده وی ورته بهترین کار دی خدا چې د اغه د حلال سره تعلق نه یی ته بیا ان شاء الله الله دې اغه نو ساتي حلال کارونو کې که د دنیاوی که د آخرت وی د دین په کارونو کې د دنیا په کارونو کې چې هر کار کې و ان شاء الله ورنه بیا باغ کیسه جوړي اما مشهور خبره ده خلک په مختلفو طریقو سره را نقل کوي بسار مشر ول خپل رو ور کوي ها ویا یو کسو وای دا غنه چې دینو پیسې ور سره وی جیب کې 10,000 روپے وي
نو څوک ښځه یادوي او څوک بار مخې لوي سړی ورغی. خیر د ښځې نه خلک لږ نن سبا ډېر یېرېږي ښځه به یاده کړو. نو وایي ښځې ورته وایي چې څه کې وایي چې زه میخ حالم. نو هغه ورته وایي چې سړیه انشاءالله وایه که خیر یې وایه. نو هغه ورته وایي چې پیسې در سره یې جیب کې نو بیا پکې که خیري ته لاس حاجت دی. سړی د نر بچي تلې میلې ته خدای پاک دی چې دی د جیب وهونکي نه ساته. نو بس هغه خو صحیح کړي نن سبا یې د بینکه صحیح کوي او د کالو د دوکانه دې صحیح کوي او یا هغه زموږ یو مولا صاحب د بونیر نو ډېرې ښکلې مسلې کوي. هغه وي د پېښور وي دغه والا نن خو د پټکي موږ هم نه والي خو زیات تر د خاریو والا چې کوم علما دي داسې خاص درې پټکي او بعضو څیزونو خیال نه ساتي. نو هغه چېرته جالې ټوپې اچولې وه نو غلان پې پېښ شوي دي څوک یې اوچتولو چې ده ته یې کتلي چې دی ښه پجامه مامه برابر دی لخیر هغې وي چې بس دا کس پوره دی دی اوچتو. نو مولا صاحب یې چې دی اوچت کړی دی غلانو. یو ورځ نیمې خو دغه کړی ټنګولې را ټنګولې دي چې به یې پیسې راوباسه او څوک دي خپلوان چې پلانکي ته چې خیر دا 2-3 ورځې تېر شي په 3 مرض ورته دی وایي چې په زما په خولم که اعتبار نه وي که نه نو پلانکي کلي ته لاړ شي او د هغې نه ده خار والا نه تپوس وکړې وایي ستاسو امام څه شه نه به ورته وایي چې 3 ورځې دی چې سړی غیب دی بس هغې نه تپوس وکړي. نه یو ورته وایي چې ها وایي حافظ هم یې که نه صرف عالم. هغه ورته الحمدلله حافظ هم یم. وایي یاد دی درته؟ نو هغه ورته چې نو یو پکې داسې نیمچه شانتې حافظ و. د حافظ او مولا چې روان شي نو بیا سم رواني له خیر. نه هغه ورته وایي چې بس بیا و کیسه سمه ده روجه را روانه ته پکې تراویح راکړې که نه. بل ورته وایي چې رسي شانتي و دغه والا چې کمي ده اجرتیان یا وغیره که نور څه نه کوي خو دا مونځ ښه پابندۍ سر کوي. هغه ورته وایي چې ښه زما خو دا یو مونځ دی او دا هم د غلا مولا پسې وکړه نو بیا به ورسره څه کوم. دی خو به دا کوړي نه ړومبې فتوا رانم چې د غلا مولا پسې مونځ کېږي او که نه کېږي. خیر خبره مې ورته دې پورې کوله نو چې سړی تللی هغه نه چا جیب والی دی چې جیب ته والی دی جیب ته لاس ورښکته کړی هغه سره خو بیه مایه کړې ده. نو هغه ته یې وایي چې بابا که خیري میخه خو مې درنه اغشته خو که خیري چې دلته کې رالم پیسې را سرې وي او که خیري چې جیب ته مې لاس ښکته کړ نو که خیري هغه جیب رانه چا والی دی. چې کور ته را روان شوی دی کور ته را رسېدلې ښځې ته یې څنګه ور ډبولې دی نو ښځې هغې ورته وایي که خیر یې ورکړو که هغې چې دننه که خیر یې ورته چې څه شی خو بس سړي نه پیسې تلي دي. نو ښځې ورته وایي چې کوم ټیم د که خیر یې وخت و د انشاءالله هغه تعاونه وې او چې اوس ټیم لاړ نو اوس که خیر یې کیسه روانه. نو د دې وجې چې د هر کار نه مخکې انشاءالله وایي د هر کار نه الله دې توفیق راکړي. مولانا بجلیګر رحمه الله وی الله قبر د انواراتو نه ډک کړي. وایي د چا غوا وه نو د هغې دا بچې پیدا شوي نو دا لږ رواني د اسخې ماشوم چې وړوکي چې هغه د کمر په سر یې ګورو نو چې کوره وته سړی وته نو ښځې ته یې وایي چې دی دغه ته ګورې خیال کوه د اسخې ته ټوپونه موپونه وي چېرته لاندې ونه غورځېږي. هغه چې واپس راغی نو هغه لاندې پروت و. ښځې ته یې وایي چې وظالمې نو تا ته ما نه ویلې چې دې ته خیال کوه. نو هغه ورته وایي چې ما ورته خیال کوه خو د خدای کار و نو څه وکړم. نو هغه ورته چې خدای خو لا کړې نه وه ما تا ته ویلي و که نه ظالمې خدای خو لاندې نه و غورځولی. نو مخکې د هغې نه چې د یو کار نه برکت اوچت شي مخکې د هغې نه چې ته یو کار کې سر وخورې ته د هغې سره هر کار سره وایه انشاءالله. ما درته ووی د رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 ورځې وحی بنده شو اگر چې کې بلا حکمتونه هم دي. یو پکې خلکو ته واضحه شوه چې دا تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې سوای چې ته د ځان نه وحی جوړې ته د ځان نه خبرې کې نو ګوره دا 15 ورځې وحی بنده ده تاسو ورپسې خنداګان هم کوئ تاسو بدې ردې م وایې خو هغه وایي چې وحی نشته نو خبره ځان نه کوي ځان نه جوړي. یو ټکی نه دی ویلي قرآن ته وګوره احادیثو یو ټکی نه دی ویلي. وما ينطق عن الهوى الا وحي يوحى. خو بله دا چې ما او تا ته اهمیت وښوده الله رب العزت چې بابا هر څومره طاقت ورې هر څومره پیسو والی هر څومره مضبوطي په هر ځای کې اوسېږي هر څنګه
خو چې کله څه کار کوي د څه اراده وکړي نو الله رب العزت وایي چې سوایا الا ان یشاء الله ان شاء الله وایا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا دا سه موایا د یو چیز په باره کې چې زه دې لره کوونکم سبب زه دا کار کوم الا ان یشاء الله مگر دا ټکی ورسره یو ځکه ک الله وغوښته ک چا وغوښته الله رب العزت وغوښته الله دې راکې اخلاص ولله پیدا کړي خدای تعالی راضي